یا خو بداو کو چې تاسو وو شړو او یا داسې وګړي چې زمونږ دین ته واپس شي او لتعودن فی ملتنا زمونږ دین ته را واپس شي یا خو دا تغلیبا وي تقریبا دا معنا چې د شعیب علی السلام ملګری مخکې مؤمنان نو بل مذهب باندې او بل دین باندې نو دا غي د وجه شعیب علی السلام ته هم داوي او لتعودن فی ملتنا چې تاسو ټول زمون ملت او دین او طریقې ته واپس شئ لکه کې شعر کې د الله د رضا د پر دا د قران درس د قران ترجمه په پښتو اردو دواړو کې په لایک کېدو په شیر کېدو به الله پاک تاسو ته اجر راکړي تاسو مونږ په قبرونو کې خلک په قران اوري او ګوري به او تاسو ته به دغه اجر ملوي لایک او شیر د نه یې نشي وس شیر کا او دا د سورته اعراف د 87 یعنی 87 نمبر آیات نوالی تر 93 نمبر آیات پورې یعنی وہ اتیایم نوالی تر 93 نمبر آیات پورې دا په پښتو په اردو کې ترجمه ده ویډیو اخره پورې ګوره او لایک کې او شیر کې د الله د رضا ده او دې کې مخه ته تاسو ته قرآن هم خي او ته اردو کې ترجمه هم خي او په پښتو کې به مولانا مفتی سعید شاہ صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحیدآباد کلی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والی بتاؤ ته ترجمه هم کوي دا ډېر غټ محنت کوي او ډېر مختلف تفسیرونه ولا ګوري او ان شاء الله تعالی سبا تاسو ایمان زیات شي یقین با زیات شي او دا اوس مخه ته ګوره ان شاء الله اخره پورې ګوره نو شعیب علیہ السلام خو مخکې د دې په دین باندې نه او تقریبا یې هغه هم پکې شامل کړ دیمه معنی دا ده چې دلته نفس دخول مراد دی او لتعودن فی ملتنا تاسو ټول زمونږ دین ته را واپس شئ یعنی ارادند شئ او لتعودن فی ملتنا یا لتعودن دادا سارا او د سر نه معنی کی دا چې تاسو راو ګرځئ زمونږ دین ته قال نوی شعیب علیہ السلام اولو کننا کارهین اگر گیو منگا گرگ کون کی ناخو خون کی استاسو دین لرا یعنی استاسو دین ترا واپس وګرځو اگر کمنګ دا نخو خو یو کریه شه دې بد شه دې نو موږ ورته څنګه راو ګرځو څومره خایسته انداز سره شعیب علیہ السلام جواب کړ اوس بعضی خلک چې د دې الفاظ په معنا نه پوهیږي او قران کې چې کوم ځای کې راځي ربنا نو هغه زود کړي یاد کړي اوس یو امام صاحب یا یو قاری صاحب چې دا دعا کوي او په معنا نه پوهیږي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين دې خیره کې چې الله زماده مقتدیان زماده قوم زما نه مني ته تبا برباد کی او دی وی آمین 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 دا معنی ده شعیب علیہ السلام دا الفاظ کم ځای ذکر کړي چې کله قوم غټان را باسي او خبره نه مني نو دی وی ای الله زمنګ او د دې ترمن فیصله وکي حق فیصله دا وکي چې مون خلاص کی او دې تبا ایو سړیو یو دو طالبان بلار روانو واغی منی وبوس کولی چې به اوس کاو طالبان خوري رواني واغی ورته وی چې حمار ګولا الله دې اشتکا الله دې قدرمن کا زمونږ دې عزت وکړو نو هغه ورته وی چې حمار ګول خو بستا پلاری حمار خو اصل کې عربی کې خر ته وي دا د اخر دا ډېر خسته کلمه ده خسته الفاظ دي حمار ګول خو بستا پلار او نکي چې دې طالب کړي مولا کوي تا مولا جوړي طالب جوړي حمار ګول خو بستا پلارو نو بعد سړی د الفاظ په معنا نه پوهیږي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق بس اوس د دې ځنه درس شروع شو او مخه ته اخیره پورې ګوره الواد تاسو نو الله د الواد درک مال نو الله مالدار کړي وندرو کیف کان عاقبت المفسدين او چا چې روانه او فساد کړي دی داغي انجام وګورئ او شعیب علیہ السلام خطیبانہ انداز کې بیان کړي
وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا. داسې هم شعیب علیہ السلام ویلی شو چې تاسو کافر یې، رک شئ، تباہ برباد شئ، بېمانو. خو د کلام انداز یې وګورئ. وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ کوي یو ډله د تاسو نه ایمان راوړئ په هغه شي اُرسِلْتُ بِهِ چې زه ورسره رالېږلی شوی یم، یعنی یوه ډله تاسو کې منونکې ده، کوي یوه ډله د تاسو نه منونکې د هغه شي چې زه ورسره رالېږلی شوی یم. وطائفة لم يؤمنوا او بل ډله چې ایمان نه دی راوړی. یوه ډله د منونکو ده، بله د نه منونکو ده. فاصبروا نو انتظار وکئ حتی یحکم الله بیننا تر دې چې فیصله وکړي الله په منځ زموږ، او الله غوره بهتر فیصله کوونکی دی. شعیب علیہ السلام قوم ته وی چې اے زما قومه، یوه ډله خو تاسو کې هغه ده چې مؤمنان دي، په ما ایمان راوړه، او بله ډله هغه ده چې ایمان نه دی راوړی. نو دواړه ډلې انتظار وکړي. چا چې ایمان راوړی دی د خپل د نجات انتظار کوئ، او چا چې ایمان نه دی راوړی نو خپل د عذاب انتظار کوئ. حتی یحکم الله بیننا تر دې چې فیصله وکړي الله په منځ زموږ، وهو خیر الحاکمین الله غوره بهتره فیصله کوونکی دی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه نوې غټانو هغه چا چې تکبر کو د قومنا، لنخرجنک خامخا وبشرو تالرا وبباسو تالرا یا شعیب اے شعیبا، والذین آمنوا او هغه چالرا چې ایمان راوړی دی معکا سره دتانا، من قریتنا د خپل کلینا. غټان معتبر را پاسېدل چې موږ به تا د خپل کلي نه وشړو او ستا ملګري به هم وشړو. او لتعودن فی ملتنا یا تاسو راو ګرځئ زمونږ دین ته، زمونږ ملت ته، یا خو به دا وکړو چې تاسو به وشړو، او یا داسې وکړئ چې زمونږ دین ته واپس شئ. او لتعودن فی ملتنا زمونږ دین ته را واپس شئ. یا خو دا تغلیباً ہوئی، تغلیباً دا معنی چې د شعیب علیہ السلام ملګری مخکې مومنان نو، بل مذهب باندې و، بل دین باندې و، نو دا غي د وجه شعیب علیہ السلام ته هم دا وی او لتعودن فی ملتنا چې تاسو ټول زمون ملت او دین او طریقې ته واپس شئ. نو شعیب علیہ السلام خو مخکې د دې په دین باندې نو، او تغلیباً یې هغه هم پکې شامل کړ. دیمه معنی دا ده چې دلته نفس دخول مراد دی. او لتعودن فی ملتنا تاسو ټول زمونږ دین ته را واپس شئ، یعنی رادند شئ. او لتعودن فی ملتنا یا لتعودن دادا سارا او د سر نه معنی کی دا چې تاسو راو ګرځئ زمونږ دین ته. قال نوی شعیب علیہ السلام اولو کننا کارہین اگر گیو منگا گرگ کون کی ناپخون کی استاسو دین لرا، یعنی استاسو دین ترا واپس اگرزو اگر کمنگ دا نخوخو یو کریح شیده بد شیده نو منگ ورد سنگ را اگرزو. سمر خائستہ انداز ترا شعیب علیہ السلام جواب کو اولو کننا کارہین اگر کبھی دغستاسو دین ستاسو ملت ستاسو طریقہ کارہین چی منگئی نخوخو. قد افترینا علی اللہ کذبا یقینا جوڑ کڑی بی من پا اللہ باندے درو ان عدنا کا واپس شو
فی ملتکم ستاسو دین تا ملت تا عقیدی تا ستاسو طریقی تا بعد اذ نجان الله منها رسل د هغه چې خلاص کړي والله دا غینا وما يكون لنا ندی روا جائز من لرا ان نعود فيها جواب شوغیتا الا لكن ان يشاء الله ربنا دا چې خو خیر رضای دا الله چې زمون رب دې وسع ربنا كل شيء علما فراخ دې رب زمون هر شی باندې پورا علم والا راګر کړه دې زمون رب هر شی لرا خپل علم کې علی الله توکلنا الله باندې مونږ ځان سپارو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اے زمونږ ربا دا ښکاری دعا خدا خیره شعیب علیہ السلام فرمائی ربنا اے زمونږ ربا افتح بیننا وبین قومنا بالحق فیصلو کی پمین زمن او پمین د قوم زمن بالحق کی پورا یعنی من خلاص کی او دی منی عذاب راولی وانت خیر الفاتحین یقینا تو غورا بہترا فیصلہ کون کی اس بعضی خلق چې د دې الفاظ په معنا نه پويږي او قران کې چې کوم ځای کې راځي ربنا ربنا نو هغه زود کړي یاد کړي او یو امام صاحب یا یو قاری صاحب چې دا دعا کوي او په معنا نه پويږي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين دې خیره کې چې الله زماده مقتدیان زماده قوم زما نه مني ته تباہ برباد کی او دی وی آمین 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 دا معنی دی شعیب علیہ السلام دا الفاظ کم ځای ذکر کړي چې کله قوم غټان را باسي او خبره نه مني نو دی وی ای الله زمنګ او د دې ترمن فیصله وکي حق فیصله دا وکي چې مون خلاص کی او دې تباہ ایو سړیو یو دو طالبان بلار روانو واغی منه وبوس کولی چې به اوس کاو طالبان خو ډیر رواني واغی ورته وی چې حمار ګول الله دې اشتکا الله دې قدرمن کا زمونږ ډېر عزت وکړو نو هغه ورته وی چې حمار ګول خو بستا پلاری حمار خو اصل کې عربی کې خر ته وي دا د اخر دا ډېر خسته کلمه ده خسته الفاظ دي حمار ګول خو بستا پلاره ونه کوي چې دې طالب کړي مولا کوي تا مولا جوړي طالب جوړي حمار ګول خو بستا پلارو نو بعد سړی د الفاظ په معنا نه پوهیږي ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اے زمن غربا فیصلو کی پمید زما پمید د قوم زمن بالحق د انصاف چې من خلاص کی او دی تبا کی وانت خیر الفاتحین یقینا انت غرا فیصله کوونکی وقال الملأ الذين كفروا من قومه او غټانو هغه چې کافرو د قومنا لئن اتبعتم شعيبا کتاسو روان شوي شعیب علیہ السلام پسې د خبر او منلا انکم اذا لخاسرون یقینا شعیب دغه وخت تاسو تاوانیان یعنی بیا به نقصان عمومي زمنګ بدر سره روانه راشي مخکې سوي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا تاب د خپل زمکنا وشړو او دلته وی تاسو وتاوانیان شي فاخذتهم الرجفه والله وی د ازمکه خو زماده تاسو د پلار خو نه ده چې تاسو شعیب علی السلام د دې کلی نه شړای نو د ازمکه خو زماده نو فورا زلزلہ راغله او ټول ونسه فاخذتهم الرجفه نوني والدلرا زلزله فاصبحوا نشو في دارهم كل کورونو کی مردار مړو جاثمین پر مخی پرات دا سے زلزلہ پی راغلا چی نم نشان پاتے نشو الذین کذبوا حغدی چی تکذیب کڑے دا شعیب علیہ السلام کأن لم یغنو فیہا دا سے تبا برباد شو تبوی کأن لم یغنو فیہا گویا کہ دی چرتنو آباد شوی دغ کلی کی دا کله به الله داسې نذکور کو روان اجاړ کو
ته به وایي چې دلته خو د آبادۍ چېرته نوم نشان نه و کأن لم یغنوا فیها ته به وایي چې نو آباد پاتې شوي دغه کلي کې هېڅوک الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین چا چې تکذیب کړی و د شعیب علیه السلام شو تاوانیان فتولا عنهم نو مخکې وګرځو شعیب علیه السلام خفه شو او روان شو وقال یا قوم ای زما قوما لقد ابلغتكم رسالات ربي یقینا ما تاسو ته رسولا مسله در خپل تبلیغ مې وکړ تاسو ته د احکامو در خپل ونصحت لكم او خیر خوای مې ولټولا تاسو لرا فكيف آسا نصرنګي غمجن شم خفقان حکم علا قوم پداس یو قوم باندې چې عذاب پیراغه کافرین و کافر زبداس قوم څنګه خپشم چې ما ورتا د خپل رب حکم رسو ما ولا خیر خوای لټولا تاسو خیر می لټو او تاسو د خیر قابل نه وای اوس تاسو باندې الله عذاب راغی تاسو کافر شوي نو زه تاسو باندې څنګه خفقان وکم څنګه غمجن شم ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک